السلام علیکم. نن دا ویډیو چې ده دا مونږه په ټایپس اف لیکویډیټي باندې به جوړو. کم ټایپس اف لیکویډیټي دي زموږ سره، د لیکویډیټي امپورټنس څه دی او ولې مونږ ته ضرورت ده چې مونږ دا وپېژنو چې لیکویډیټي څه ته وایي. د ټول ناول لیکویډیټي مونږه دې ته وایو چې په کم ځای کې د میجورټي اف ریټیل ټریډرز چې کوم دي، میجورټي اف ریټیل ټریډرز د هغو سټاپ لاسز په کم ځای کې لګېدلي دي. د هغو سټاپ لاسز په کم ځای کې لګېدلي دي. سمارټ منی چې ده هغه همیشه دا کار کوي چې د ریټیل ټریډر سټاپ لاس هټ کی او د هغې نه بعد کم ډایرکشن باندې چې هغې انټنشني چې کم ډایرکشن باندې هغه تلل غواړي هم هغه ډایرکشن طرف ته روان شي. اوس د دې ضرورت ولې دی؟ دا کار کولو ضرورت دا دی چې د سمارټ منی یا د انسټیټیوشنز آرډر سایز دومره غټ دی چې هغو انتظار کوي چې انف لیکویډیټي جوړه شي، انف آرډرز کریټ شي چې د هغې په بیس باندې هغو خپل آرډرز فل کړي. فار ایگزامپل دا زموږ سره که تاسو ته په خپل چارټ کې ښکاري، په خپل سکرین باندې سوري، که تاسو ته په دې ځای کې ښکاري لیټس سي دا زموږ سره یو ډاون ټرند دی. اوکې اینڈ سم ویر هیر په دې ځای کې یو کس خپل د شارټ آرډر لګولی دی، شارټ آرډر. اوکې نو په دې ځای کې چې کله هغه شارټ آرډر لګوي نو سټاپ لاس په کوم ځای کې ساتي؟ سټاپ لاس په obviously د دې سوینګ های نه لږ شان بره ساتي. ټیک ده؟ بل یو کس دی چې هغه په دې انتظار کې دی چې څنګه هم مارکیټ د دې سوینګ های نه بره لاړ شي، دا پریویس ریزسټنس دی زموږ سره، چې څنګه هم د دې نه په بره باندې لاړ شي زه به په مارکیټ کې د بای آرډر لګوم. نو کله هم چې دی د بای آرډر دلته لګوي خاص په دې ځای کې نو د سټاپ لاس په کوم ځای کې لږ شان لاندې. دوه ټایپس اف ټریډرز موږ ډسکس کړو. سمارټ منی انتظار کوي چې د لاندې چې کم چا چې سل آرډر لګولی دی او برې سټاپ لاس دی نو دا سټاپ لاس څه وایي چې اوکې زه خپل دا پوزیشن بای بیک کوم. ایکسچینج ته موږ څه وایو چې دې ځای نه زه سل کوم ان کیس زما نه زما فیور کې لا نړو دا مارکیټ او مارکیټ بره لاړو نو زه به خپل دا پوزیشن په ګران پرایسز کې ستانه واپس واخلم. نو کله دی واپس اخلي باینګ کوي نو څوک نه څوک خو داسې دی چې هغه پې سل کوي، ځکه چې موږ له دا پوهه کېدل پکار دي چېرته هم مارکیټ کې صرف باینګ نه کېږي یا صرف سیلینګ نه کېږي. مارکیټ کې چې کله هم باینګ کېږي د هغې اپوزیټ سوري د هغې اپوزیټ کله هم چې باینګ کېږي د هغې اپوزیټ همیشه سیلینګ کېږي. فار ایگزامپل تاسو په مارکیټ کې څه اخیستل غواړئ، باینګ کول غواړئ خو سیلر نشتی یا هو هغه آیټم نشتی یا هو چې په کم پرایس باندې تاسو غواړئ هغه پرایس کې نه دی اویلیبل نو تاسو خپل باینګ نشئ کولی. نو کله هم چې په ټریډینګ کې باینګ کېږي نو دغه شان سایملټینیسلی زموږ سره سیلینګ هم کېږي په دغه ځای کې. خیر نو دغه ځای کې هغو خپل آرډرز فیل کړو، سمارټ منی هغو خپل آرډرز فیل کړو. څنګه یې فیل کړو چې سل آرډرز د هغو اله فیل کېدی شو چې بای بیک کول والا ریټیل موجود و. اوکې د دې نه بعد د بره چې چا باینګ کړی دی د ریزسټنس نه بره چې باینګ کړی دی د دې کس
स्टॉप लॉसेस کم ځای کې دي ته د سټاپ لاسز لاندې دي چې کله دا سټاپ لاس هیټ شو نو موږ په دې وخت کې مارکیټ ته څه وایو ایکسچینج ته چې موږ ایکسچینج ته دا ویلي دي زه د دې ځای نه باینګ کوم که د ان کیس زما نه خلاف لاړو لاندې راغی نو ماله به یې دلته څه کړي سل وی کړي نو چې کله والا ایکسچینج دا سیلینګ سٹارټ کی نو د سمارټ منی چې کوم برنه پوزیشن لګیدل دی د هغه سیلینګ چې دی هغه یو ډومینو افیکټ سره مطلب یو ریپل افیکټ سره مطلب یو چین ریاکشن سٹارټ شي او دا هغه د دغه زینه د سیلینګ دغه سٹارټ شي مارکیټ په ډاون ټرند باندې روان شي اوکې نو د لیکویډیټي په کېدو د ضرورت موږ ته دغه دی چې موږ ولې غواړو چې موږ په لیکویډیټي باندې ځان پوه کړو اوس د هغې نه بعد زموږ سره دي ټایپس اف لیکویډیټي ټایپس اف لیکویډیټي ټایپس اف لیکویډیټي زموږ سره دي سټرکچر اوکې دا یو سټرکچر جوړ شوی دی سټرکچر لیکویډیټي دې ته موږ وایو په دې کې دا چې کوم پوینټ دی دا یو سوینګ های دی ډاون ټرند کې هر سوینګ های د پاسه لیکویډیټي دغه شان په اپ ټرند کې د هر سوینګ لو د لاندې لیکویډیټي سیکنډ ټایپ چې کوم دی زموږ سره هغه دی ټرند لاین لیکویډیټي مارکیټ یو ټرند کې را روان دی آیا هغه اپ دی یا ډاون دی تاسو په هغې باندې ټرند لاین ډرا کړئ اکثر مونږ داسې لیدلی دي چې هغه ټرند لاین بریک شي څومره هم چې ریټیل ټریډرز دي هغه په دې انتظار کې دي چې اوکې ټرند لاین زموږ سره بریک شو زه به دغه ځینه بای کړم لیکن مارکیټ د هغو د دغې سوچ هیڅ ریسپیکټ هم نه کوي او د هغه ځینه واپس لاندې راتاو شي دغه شان زموږ سره دی رینج لیکویډیټي کله هم چې مارکیټ په رینج کې دننه رینج باوند دی مطلب نه هایر هایز جوړي او نه لوور لوز جوړي نو د ریزिस्टنس د پاسه او د سپورټ د لاندې دلته زموږ سره لیکویډیټي د ریزिस्टنس د پاسه چې کوم لیکویډیټي ده هغه ته مونږه بای ساید لیکویډیټي وایو د سپورټ د لاندې چې کوم لیکویډیټي ده هغه ته مونږه سیل ساید لیکویډیټي وایو اوس د بای ساید لیکویډیټي چې ده بای ساید لیکویډیټي هغه ما تاسو ته په دغه ځکه هم ایکسپلین کړه چې کله هم مارکیټ د دې نمبر کراس شي نو دلته میجورټي چې ده هغه دلته د باینګ پلان جوړي باینګ پلان چې کله هغه جوړي نو مارکیټ میکرز انسټیټیوشن هغه وخت کې سیلینګ کوي ولې چې د هغه order execute کول لپاره چې کم کیپاسټي پکار ده چې څومره باینګ orders پکار دي مطلب یو سیل order د لپاره یو بای order پکار دی کته یو لوټ سایز ګولډ سیل کې نه یو لوټ سایز ګولډ والا څوک بایر هم پکار دی هغه نه بغیر خو نشي سیل کېده نو په دې ځکه هغه بایر چې دی ریټیل دی او هغه سیلر چې دی هغه سمارټ منی ده نو obviously د ریټیل ټریډز خو چرته هم نه سکسسفل کیږي سمارټ منی فالو کول پکار دي دا شان زمونږ سره دی ایکوال هایز هرگز دا مطلب نه دی چې دا کم های جوړ شوی دی دا به هم بالکل پن پوینټ یو شانته به جوړیږي دې ته مونږه ریلیټیو ایکوال هایز وایو مطلب یو شان هایز جوړ شوی دی څنګه چې دا هم زمونږ سره یو شان هایز جوړ شوی دی اوکې دغه ته مونږه ریلیټیو ایکوال هایز وایو ایکوال هایز لپاسه او ایکوال لوز نه لاندې دلته هم لیکویډیټي موجودي او کله هم مارکیټ دی لراشي دا لیکویډیټي سویپ کی نو د هغې نه بعد بیا څه کول دي هغه به مونږ ان شاء الله اوس په چارت ایگزامپلز کې به تاسو سره شیر کوو لیکویډیټي د لپاره چې کم ماډل دی هغه 2022 والا آی سی ټي منټرشپ 2022 چې چا کړی دی هغه ته به بالکل پته وي 2022 ماډل چې دی هغه هم دغه دی چې لیکویډیټي سویپ شي او د هغې نه بعد یو شارټ ټرم یا فار ایگزامپل مارکیټ چې دی دا ایگزامپل مونږ واخلو دا یو دا لاندې لیکویډیټي سویپ شوه د هغې نه بعد کم چې لاست لوور های دی هغه بریک شي وذ ډسپلیسمنت مطلب مارکیټ سټرکچر شفت شي او بیا ته انتظار کې
د پرایس واپس راتلو ډسکاونټ ته او د هغه ځای نه بیا د خپل بای آرډر لګي. अब موږ په چارټس کې وګورو ان شاء الله. اوکې، مووینګ آن ټو ټایپس اف لیکویډیټي. دا زموږ سره سټرکچر لیکویډ که موږ وګورو مارکیټ زموږ سره په اپ ټرند کې روان دی. دا زموږ سره یو سوینګ لو جوړ شوی دی. سوینګ لو که موږ وګورو دا سوینګ لو چې دی دا یو دا دلته سویپ شو. اوکې، که ویک سره سویپ کیږي او که د باډي سره سویپ کیږي ډزنټ میټر، هیڅ مسله هم نه کوي. اینډ د هغې نه بعد زموږ سره دا چې کوم های جوړ شوی دا شارټ ټرم های یا ورته مونږه پریویس لوور های ورته هم ویلی شو. دا چې کومه جوړه شوې ده دا with displacement with this huge FVG بریک شو. ضروري نه ده چې هر وخت به huge FVG، لیکن ډسپلیسمنټ سره بریک شو. چې کله ډسپلیسمنټ سره بریک شو د هغې نه بعد سمپلی څه کول دي د لو نه د های پورې د دې ځای پورې به تاسو خپل ډسکاونټ اینډ پریمیم ایریا ډسکرایب کړئ. بره چې دی بره څه دی بره پریمیم دی. بایینګ همیشه په ډسکاونټ کې کیږي. نو که ډسکاونټ کې مونږ وګورو زموږ سره یو آرډر بلاک دی، یو بریکر بلاک دی. اوکې، بیرش آرډر بلاک و لاندې راغی بریک اف سټرکچر یې وکړو واپس په مارکیټ لاړو بریکر هغه ځای له مارکیټ راغلی دی. لوور ټایم فریم کنفرمیشن دا ویډیو نه ده. لوور ټایم فریم کنفرمیشن چې دی هغه تاسو د هغې دپاره منټرشپ جوین کولی شئ زموږ او هغه کې کتی شئ چې لوور ټایم فریم کنفرمیشن به موږ څنګه اخلو چې موږ په خپل ټریډ پلیس کړو. نو دلته زموږ سره ایگزیکیوشن شوی دی سټاپ لاس بلو دی لو 2 آر ټارګټ 2 آر په ځای باندې تاسو دا رینج های هم ټارګټ کولی شئ. اټس یور چوایس، لیکن ښه دا ده چې تاسو په 2 آر باندې ایگزیټ شئ. اوکې، مووینګ آن ټو سیکنډ ایگزامپل ټرند لاین لیکویډیټي. که دلته تاسو وګورئ اگین دا زموږ سره یو ټرند لاین جوړ شوی دی. فرست ټچ، سیکنډ، تھرډ بریک شوی دی. بریک کېدو سره سره د څه کړي دي دا لیکویډیټي اغوستې ده او دا لیکویډیټي اغوستلو نه بعد دا زموږ سره یو شارټ ټرم های جوړ شو. مارکیټ راغی لاندې بیا بره لاړو. ټو بی پریسایز داسې دا زموږ سره یو شارټ ټرم های جوړ شو. مارکیټ لاړو بره with displacement with strong candle دا یې بریک کو. موږ به څه کوو د دې لو نه د دې های پورې به خپل ډیلینګ رینج ډرا کو او بیا به د هغې نه بعد انتظار کوو چې مارکیټ واپس ډسکاونټ ته راشي چې موږ به بایینګ وکړو. بایینګ دپاره هم کی لیول په کار دی نو هغې کې موږ دا ریجکشن بلاک اچولی. که دې ځای نه موږ ټریډ اخیستی وی لیټس سې د دې ځای نه زموږ سټاپ لاس چې دی بلو دی لو اینډ 2 آر به زموږ ټارګټ و. 2 آر زموږ ټارګټ دی. هغه دې ځای کې سکسسفولي کمپلیټ شوی دی. مووینګ آن ټو رینج باونډ لیکویډیټي. که تاسو وګورئ هایر ټایم فریم کې هم زموږ سره مارکیټ په یو رینج کې دی. د دې رینج دا چې کوم لو اوکې سپورټ زون چې کوم هغه دلته سویپ شوی دی دې ځای کې. دا سویپ کېدو نه بعد دا زموږ سره پریویس لوور های بریک کېدل پکار دي
with candle body دا زموږ سره with candle body break شوی دی. yes په دې ځای کې زموږ سره displacement نه دی شو شوی، لیکن که موږ وګورو د دې لو نه د دې های پورې موږ خپل ډیلینګ رینج ډرا کو. دا سیکشن زما سره پریمیم دی اینڈ دا یو ډسکاونټ. په ډسکاونټ کې هم بغیر کی لیول نه کار نه دی شوی. یو اف جی ده د ډسکاونټ هغې له مارکیټ راغلی دی، پن پوینټ انټري ده اینڈ مارکیټ شوټ اپ شوی دی بره 3 اره پورې 3 اره پورې. که تاسو غوښتل تاسو رینج هایز چې دي هغه هم ټارګټ کولی شو. داسې and moving on to equal highs or equal lows. په دې کې زموږ سره relative equal lows جوړ شوي دي. مثلا چې ما تاسو ته په اول کې ویلو ضروري نه ده چې بالکل ایگزیکټ هو به هو لوز جوړ شي، کله کله هغه شانتې هم جوړیږي، خو که تاسو هغې په انتظار کې کېناستئ نو بیا خو ټریډ اخیستل خو بیا پاتې شو. ایکول لوز یا ایکول هایز که چارټ انورس کو ایکول هایز مطلب زه یو اگزامپل د یو سایډ ولې ښیم چې دا اپوزیټ سایډ چې دی بالکل د دې یو میرر دی. دا زما سره سویپ کېدو نه بعد مارکیټ واپس شوټ اپ شوی دی. لاست های بریک مارکیټ سټرکچر شفت with displacement FAGs یې پاتې کړي دي. د دې لو نه د دې های پورې ډیلینګ رینج کمینګ بیک ټو ډسکاونټ دا FAG وه، دلته ټیپ ان شو اینڈ دا ټارګټ 2.36 آر. نو دې طریقې سره دا ویډیو بار بار وګورئ او دغه شان ایکسرسایزز وکړئ چې تاسو هم لیکویډیټي فایند کړئ او بیا په هغې باندې ټریډ څنګه اخیستل دي. نو هغې دپاره تاسو د آی سی ټي ویډیوز هم کتلی شئ 2022 ماډل والا، او که تاسو د هغه ویډیوز نه کتل غواړئ او زموږ نه یې زده کول غواړئ نو زموږ منټرشپ هم جوین کولی شئ. السلام علیکم.